ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، یو اسانه وظیفه د دې وظیفه کې دا حکمت دی چې دا وظیفه تاسو د هر قسم حاجت دپاره کولی شئ، که هغه د بیمارۍ وي، که هغه د کاروبار وي، که هغه د رزق حوالې سوي، محبت حوالې سوي، هر یو مسله وي هغه به الله تعالی د دې وظیفې سره ختموي. لیس لها من دون الله کاشفه، ډیره اسانه ده، ډیره طاقتوره ده. او مسلمانانو درونو حکمت پکې دا دی چې ډیرو حاجاتو دپاره ویلی شئ. کومو حاجاتو دپاره ویلی شئ، تاسو ته ترتیبوار سره دا حاجات زه بیانوم. تاسو دا وظیفه انشاءالله مکمله وګورئ، الله تعالی به ستاسو دې وظیفه کې ستاسو برکت واچي او ستاسو حاجت به ورسره الله تعالی پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره معزز او محترم مسلمانانو، شروع د په نوم د الله چې انتهایی رحیم او کریم دی، او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف چې انتهایی شفیق پیغمبر دی. دا وظیفه چې کومه نن زمونږ ده، لیس لها من دون الله کاشفه، دا وظیفه د انتهایی غټو بیمارو دپاره، د غټو حاجاتو دپاره، دغه رنګې د غټو مصایب او تکالیفو دپاره دا وظیفه تاسو خامخا شروع کړئ. ګوره دا وظیفه د کومو څیزونو دپاره ویلی کیږي او کار پکې ورکوي. تاسو دې ته غوږ شئ. ګوره یو مور د په کور کې د هغې شکر دی، شکر ورته وایي که شکر دی، هغې د په دې د ځان له اوبه دموي روزانه، یعنې 314 مرتبه دی وي، 101 مرتبه دی وي، او هغه د په ځان له اوبه دموي او هغه د بیس کې انشاءالله شوګر به الله تعالی ختم کړي. یو انسان دی د هغه په خېټه کې چربي ده یا کینسر دی، غټ دی، نو هغه دی کولی شي، یا په ده کې دننه څونه بیماری دي که نه علا علاج بیماری دي، د هغې دپاره دا کولی شي. یا مطلب د وجود د پاسه په د خارښت دی، نور داسې دانې دي، تیرسري دي، داغونه دي، یا مسلمانانو د دماغ کمزوری دي، سترګې نظر کمزوری دی، یا دغه رنګې پښپوی دردونه دي، د ټولو مسلو دپاره دا وظیفه 314 مرتبه او مخکې وروسته تې 11 مرتبه درود شریف بیا په اوبو دموئ، زمزم اوبه خالصې پیدا کوئ، په هغې دموئ، بیس کوئ، دغه بیماری به الله تعالی ختمه کړي. اوس یو انسان دی هغه داسې حاجت لري چې هغه نه پوره کیږي، نو دا وظیفه به د هغې دپاره 101 مرتبه کوئ. تاسو دا وظیفه لیس لها من دون الله کاشفه 101 مرتبه، یعنی 1001 مرتبه به دا وظیفه تاسو د هغې حاجت دپاره کوئ. خو دا وظیفه به څه وخت کې کوئ مسلمانان وروڼو؟ بیماری دپاره خو هر وخت کې کولی شئ. صحیح شوه؟ یو انسان سخت بیمار دی، هر څنګه بیماري ده، نو دا وظیفه د هغې دپاره شروع کړي. خو دې سره مسلمانانو دا وظیفه به زنانه په بیماری کې نه کوي. صحیح شوه؟ اوس یو انسان دی هغه حاجتمند دی، انتهایی غټې مسلې ورته پیښې دي، مسلې داسې دي چې هغه د حل کېدو نوم نه اخلي، نوم او نشان نه معلومیږي چې یاره دا مسله به د کومې وظیفې سره الله تعالی ختموي. لہذا دې وظیفې سره به الله تعالی دا حاجت ستاسو پوره کوي. 1001 مرتبه، مخکې وروسته 11 مرتبه درود ابراهیمي، دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د لمانځه نه پس کوئ. کو تهجد وخت کې کولی شئ خو ډېره بهتره ده، کو تهجد وخت کې نه شئ کولی، بیا به د ماسخوتن د لمانځه نه پس چې کله ټول خلک ویده شي، خاموشي شي او ته یوازې یکسویې سره پاتې شي، نو په مصله باندې به کښېنې، 2 رکعته صلات حاجت مونځ به وکړي. لومبي رکعت کې به قل هو الله احد وي، دویم کې به قل هو الله احد صورت وي، بیا به 101 مرتبه لیس لها من دون الله کاشفه دا وظیفه به تاسو شروع کوئ. دې وظیفه کې به مسلمانانو خبرې نه کوئ، دې وظیفې دوران کې به د چا سره هیڅ قسم بحث مباحثه نه کوئ، او دا وظیفه په اوداس کې کوئ. 1001 مرتبه وروسته به بیا 11 درود شریف، بیا به د خپل الله تعالی ته لاسونه پورته کړي، الله تعالی زما دا بیماري ده الله دا ختمه کړي، الله زما دا حاجت دی دا پوره کړي، الله تعالی زما دا کاروبار دا روان کړي، الله تعالی زما د کور پریشانی دا ختمه کړي، الله تعالی زما چې دی نو په کور کې جنگ جګړې برکت نشته، او دغه رنګې قسم مسایل دي راته الله تعالی د ټولو مسلو باندې ته قادر مطلق ذاتي، ته په دې باندې پوهه ذاتي، الله زما دپاره د دنیا او د آخرت خیر ولټوي الله، او د دنیا او د آخرت خیرونه راته راکړي. انشاءالله العزیز چې دا وظیفه تاسو 2-3 ورځې وکړه مسلسل، نو ستاسو به الله تعالی بیماریان هم ختمې کړي او حاجات هم الله تعالی پوره کړي. صحیح شوه؟ خو که مثال په طور 2-3 ورځې کې ستاسو حاجت پوره نه شو، نو بیا به دا وظیفه کم از کم مسلمانان وروڼو دا کم از کم د 1 هفتې پورې یا د 21 ورځې پورې
دغه رنګ 21 ورځو کې پوره نه شو نو کم از کم 140 ورځو پورې دا وظیفه تاسو جاري وساتئ. خو دې وظیفه کې یو بله خبره هم د لحاظ قابله ده چې ګوره هر قسم انسان ته بیماری نو هغه به داسې کار کوي چې صدقه به ورکوي. لکه مثال په طور یو بادشاه نو هغه ته چې په کومه بیماري ولګېده کو یخنۍ به ووالو کو تبه به یې وه کو سینه به یې خرابه شوه په خپو به یې دردونو یا به معده یې خرابه شوه ګردې کې به څه مسله راله نو هغه به داسې کار به وکړو ډاکټر له به لاړې نو ډاکټر به ورته دوایي ولیکله چې دوایي به ورته ولیکله نو هغه سړی چې دی هغه به هغه دوایي پیسې قیمت پې معلوم کړي. یعنې دا دوایي چې د 100 روپو ده د هغې قیمت پې د ډاکټر نه یا سټور نه معلوم کړي چې د دې څونه قیمت دی. هغه دوایي قیمت چې به معلوم کړو مثال په طور د 100 روپو دوایي ده هغه 100 روپۍ به تمامې په تمامې راواغستې هغه به غریبانانو له یتیمانانو له مولیانو له مدرسو له دغه رنګې کم چې غریبه طبقه ده په دې ملک کې نو هغه علما دي کونډې دي یتیمانان دي دوی له به یې دغه صدقه ورکړه او الله تعالی به هغه ته بغیر د دوایه نه صحت ورکړو. نو دا ښکاره خبره ده چې الله تعالی به مصیبتونه او فتونه په صدقو سره دفع کوي. لهذا تاسو چې کله هم بیماري ولګي نو دغه پیسې صدقه کوئ. د هغې نه مخکې ډاکټر مخ تلو نه مخکې هم لږه صدقه ورکوئ چې کله ډاکټر معاینه وکړي نو انشاءالله دغه پیسې بیا هغې مطابق هغه صدقه کول شروع کړئ. انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجات هم پوره کړي او الله تعالی به ستاسو بیماری هم ختمه کړي او د صدقې د برکت نه به الله تعالی په تاسو باندې هغه د پریشانۍ او د غمونو تکلیفونو دروازې هم بندې کړي. لهذا مسلمانانو الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله و آباد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی د ستاسو تمام حاجات مقاصد مشکلات د خپلو خزانو نه ختم کړي او پوره کړي. الله تعالی د ستاسو تمام مسافر په کورونو کې چې دي هغوی د الله تعالی اوږده زندګي د صحت والا نصیب کړي. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره.